أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مخکې آیت مبارکو کې د منافقانو تذکره وشوله چې دوی د الله تعالی په کتاب باندې فیصله نه کوي. نو دې آیت مبارکه کې هغوی ته زجر دی او بیا ترغیب دی د پیغمبر او د کتاب الله باندې فیصله کولو ته. ولو انا كتبنا عليهم، کچری مونږ پرس کړی وی په دوی باندې ان اقتلوا انفسکم، چې قتل کوي خپل ځانونه. فرمایي چې یعنی دوی ته خدا حکم شوی دی چې د پیغمبر اتباع کوئ، او کوم وخت چې تاسو د پیغمبر اتباع پرېښوده د الله تعالی په کتاب باندې فیصله نه کوله، نو دا دومره غټ جرم دی چې د دې په سزا کې که الله تعالی دوی ته ویلی وي چې تاسو خپل ځان قتل کړئ یا تاسو د خپل علاقې نه وځئ، لکه څنګه چې بني اسرائیلو ته د جرم په سرزد کولو سره ویلی شو، کله چې هغوی د سخي عبادت وکړو نو د هغوی د توبې دپاره دا طریقه الله تعالی راولېږله چې کوم کسانو د سخي عبادت نه دی کړی هغوی دې تورې والي، او کوم کسان چې عبادت کړی دی دغه کسان دې قتلی. دا د دوی توبه ده.